وړي او چیزي خو په بلا ولګي چې کم د لنډ بازار کې کم د ګرانی ده کنه نو دا د نه منلو کار دی. خلک خو داسې شوي دي چې الټه بس په یو بل باندې خوله لګوي د دغې د لاسه. نور پکې هر یو څیز لکه د وړو غوړو چینو په شان د اسمان سره خبرې کوي. وی شیخ فرید او خلیصه په بهتري ده. یخنۍ کې شدت راغلی دی او دغه غریب ولس دغه لنډه بازار ته رخ کړی دی، دغه کباړ بازار ته. هغو سره به خبرې کوو چې آیا دغه لنډه بازار کې یا دغه کباړ بازار کې هم دغه سیزونه ارزان دي که نه صرف په نوم باندې لنډه بازار دی او نور پکې هر یو سیز لکه د وړو غوړو چینو په شان د اسمان سره خبرې کوي. راځئ مونږ سره. مونږ خو د یخنۍ موسم دی او مونږ وایي زه دا کباړ کې به دغه ارزانې او په خدای یقین وکړه چې دا خو د وړي او چیزي خو په بلا ولګي چې کم د لنډ بازار کې کم د ګرانی ده کنه نو دا د نه منلو کار دی. مهرباني دې وکړي حکومت دا ټکسونه دي لږ کم کړي او په دې غریبانانو په دې حال باندې دې رحم وکړي. اورې دا کباړ دغه چې دام د خلکو د وس نه بار دی، اورې دام نشي اخیستی. بالکل ګرانی د حد زیاته سیوا شوې ده. غریب سړی دی هغه په دې نیت دل دی خوا پارک ته راکوشي چې دلته د کباړ مال دی خو کباړي نه چې تپوس وکړي هغه غریب د هغه ځای نه مطلب دومره ځپلې دلته راغلي هغه کم څه چې راوړي نو بیا د هغې علاج نه ورځي او دغه شان مثال خبره ګاګ غریب هم په خپل ځای ښه برابر مجبوره دی هغه په دې نیت دلته راشي چې زه به یو شیز به ماته له 70 روپۍ ارزان میلو شي نو چې دلته راشي تپوس وکړي غریب نه مطلب دا چې یا بس واپس خو روان شي او بس یا مطلب دا چې مجبورن هغه شیز ته لاس کی خو هغه په خپل ځای مجبوره دی یا د خپل ځان نه یا کور د بچو نه. نو ګرانی ډیره د حد زیاته شوې ده او په دغه لیول باندې مطلب دا کباړیان په خپل ځای مطلب دا چې مجبوره دي هغوی هم دغه شان حل دی او ګاک هم دغه شان. نو بس الله دې رحم وکړي. خلک خو داسې شوي دي چې الټه بس په یو بل باندې خوله لګوي د دغې د لاسه چې یو دیاړي مار غریب ټول ورځ دیاړي کې د هغه دیاړي بس څه وي خو زیات نه زیات یا 800 یا 1000 یا 1200 چې هلته دکان ته ورشي اوړو غوړو ته ودرېږي نو بس غریب د تروړۍ په نیت راغلي او یا 2 سیره والي او یا دړی والي ډېر مجبوره نه دغه شان کار وکړي. بس حکومت نه هم مطالبې مونږ خلکو ډېر وکړو سر خو حکومت غریب خو مطلب دی چې هغه هم بس وی شیخ فرید او خلیصه په بهتري ده.